نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو یو انسان د خپل بیبي سره په غیر فطری طریقې سره کوروالیو کی، مثلا د رستو طرف نه کوروالیو کی، نو دې سره طلاق واقع کیږي او کنه. کم انسان چې د خپل بیبي سره په دغه غیر فطری طریقې سره کوروالی کوي، یعنی د رستو طرف نه، احادیث مبارکو کې په داسې سړي باندې لعنت راغلی دی، دا ملعون دی. د سنن ابي داود روایت ته نبی علیہ السلام فرمای ملعون من اتا امراته فی دبرها. څوک چې د خپل بیبي سره په دغه غیر فطری طریقې سره کوروالی کوي، د رب ذوالجلال په نسبت باندې دا ملعون دی، د الله د رحمت نه لري انسان دی. سخت وعید راغلی دی. مسند احمد کې روایت ته نبی علیہ السلام فرمای ان الذي یأتی امراته فی دبرها لا ينظر الله الیه. کم سړی چې د خپل بیبي سره په غیر فطری طریقې سره کوروالی کوي، نو رب ذوالجلال به د قیامت په ورځ دته د شفقت په نظر نه ګوري، د نرمه معامله به ورسره نه کوي، سخته معامله به ورسره کوي. نو سخت وعیدات راغلی دي. داسې انسان باندې توبه ضروری ده او دا آینده د نه کولو عزم به د باندې ضروری دی. ښځې له هم پکار دا دي چې خپل خاوند ته په داسې حرکت کولو باندې قدرت ورنکي، ځان دې ته منع کړي. او که دا خاوند بیا هم منع نشي، د داسې فعل مکروه د ښځې نه مطالبه کوي، نو ښځې ته شرعاً دا حق شته چې دا خاندان چې کم مشران دی راجمه کی، هغه ته دا مسله پیش کی او د جدای مطالبه کی. شرعاً دیته د جدای د مطالبه حق شته، خود خاوند ته د په داسې حرکت باندې قدرت نه ورکوي. البته په دې فعل مکروه سره طلاق نه واقع کیږي، طلاق ورسره نه واقع کیږي. والسلام.